أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مخیاتونو کې د سمودیانو تذکره وا هغې ته د هغې نسبي رور صالح علیه السلام راغلی و هغه ورته مسله بیان کړې وه لیکن خلکو خبره ونه منله هغه ته په مسله بیانولو باندې څه اجرت نه غوښتو څه مال دولت یې نه غوښتو مزدوري نه غوښته لیکن د دې خلکو چې بدبختی زیاته شي چې بیا داسې یې چې حق نه مني نو د الله توحید ونه منو د پیغمبر رسالت ونه منو الله په څومره انعامات کړیو په دنیا کې آرام او نعمتونه او راحتونه او باغونه او چینې وي فصلونه او کجورې وي دارنګه داغي هغه مهارت داغي هغه فن چې غرونو کې کورونه به جوړول ګټې به تراش کولې داغه ټولو سخیاله ونه ساتو بلکې شرک به کاو ورانه به راوستو اصلاح نه کوله الټا پیغمبر ته بیا لګیا هم دي چې ته خو د جادو کړې شو نه یو معجزه اوختا الله ورلا ورکړه او خوا دی چې څنګه وی هغه شانتي اوشوا لیکن بیا هم اون منا بل ځکه وی چې منګه زو چې ده حمله پیو کو او مړې کو خبر اخلاص شي د دې دغه سوچ او فکر دغه کو او پدې کې الله په خپل عذاب راوس دی وس زما پیغمبر په سلاس وګدی هغه ته لاس چي داغه د قتل منسوبې جوړي الله د هغې نه مخکې دی تبا کړو دې آیتونو کې د لوط علیه السلام تذکره کوي لوط علیہ السلام دی تراغلو دا د ابراهیم علیہ السلام ورارو راغه خبره وته وکړه او خلکو توحید ومني زما تابعداري کوي توحید ومني سنت ومني خلکو خبره اونه منله الټا یو خدغه شرک کې هم اختو کفر کی اختدی په مخالفت د پیغمبر کی اختدی ورسره په نورو بدعملو کی هم اختدی لوط علیہ السلام په ډېر ښکلي طریقې باندې دی پوه کړو لیکن دی پوه نه شو الټا شروع شو لوط علیہ السلام ته وی ته به داخله بند ساتي منګ ته بدا نه وې منګ چې سکو کوبا او کته نقل لاريږي نو تاب منګ د دې کلی نه وباسو لوط علیہ السلام ته وی تاسو کوم سکوي زه دا عمل بد غنم دعا یې وکړه الله رب العزت دعا قبول کړه پاغي باندې د کانو بارانو کو کله یو اوچت کو او را پریخو اغه خلق سمره چې پکې وو کافر بد عمله هغه ټول تبا شو
کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړل قوم لوط د پیغمبرانو. کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړل د لوط علیہ السلام قوم د پیغمبرانو. مخکې نه دا خبر را روانه ده، یو شان خبره ده. د یو پیغمبر تکذیب کول، یو پیغمبر نه منل، دسی دی لکه ټول چی نه مني. وی کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړل د لوط علیہ السلام قوم د پیغمبرانو. اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون کله چې وی دیتا د دې خیر خوا لوط علیہ السلام اے تاسو تقوا ول نه اختیاروي. اخوهم په معنا د خیر خوا باندې د دې خلکو خیر خواو. رور ضرور خیر خوای اگر چې په دې دور کې خبره لګ بل شان شوی دا وړوکوالی کې خی چې لوشي بیا د یو بل دشمنان شي، په سباندې په دنیا باندې، په مال او دولت باندې، په ځمکه باندې، په جیداد باندې، په عہده باندې، په عزت باندې. کله چې پکې دین نه نو بیا دا قصه شروع شي. نو خیر خواو د دې دا نور پیغمبران چې تیر شي ناغه خیر خواو مو او هغه د دې نسبی رورو قومي روریو د دې د قوم نو، لیکن لوط علیہ السلام هغه د دې قوم سره نو. نور زینو کې اخوهم وی نو بیا د لوط علیہ السلام سره اخوهم لفظ یالته نه دی ویلې، دلته کې وسره وی نو اخوهم په معنا د قومي او نسبی رور نه دی. خیر خواهی کوي لری نه راغله او تاسو رورم. اذ قال لهم اخوهم کله چې وی دی ته د دې خیر خوا لوط علیہ السلام اتقوا الله واطيعون د الله نه ویریږي زما تابعداري کوي. وما اسلکم علیه من اجر او نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه بدلا، اجرت نه غواړم، بدله نه غواړم. ان اجری الا علی رب العالمین نه د بدله زما مگر په الله باندې چې رب دې د ټول عالم. اتاتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتلل کوي ناری نوتا د عالمنا. دې دور کې دا بازي خبره جنس پرستی هغه وخت کې داغي کې نوی شروع شوی و، مخکې دینه چانه وکړي. وس دې دور کې جنس پرستی دا هډیره ده. بعضې ملکونو کې خواغي بیازیات دا دیر قانونی شکل هم ورکړلی. که یو سړی واده کوي، یو ښځه واده کوي، نو د خپل هم جنس سره کولی شي. سړی د سړي سره، ښځه د ښځې سره. دغه دی بېدینه دي، کافر دي. دا لاسکه کم چې بهر ملکونه که زنانه دي داغي او که داغي نارینه دي. اتاتون الذکران من العالمین پاکستان کې بعضې داسې واقعات شوي دي. دلته کې دیم چې کوم خلق بېدینه دي هغې هم دا کوشش کوي چې دا اجازت دې ورکړی شي. لیکن اسلامی قانون پاکستان کې اگرچه دومره قانون بالادستی نشتی، لیکن بیا هم آئین کې دا لیکلی چې د قرآن او د سنت خلاف قانون به په پاکستان کې نه پاس کیږي. دا 73 آئین کې دا خبر شتی. کله چې یو خبره د قرآن او د سنت خلافی او دی هغه جوړ کو قانون، نو دا به چیلنج کیږي، دی باندې کیس کولای کیږي. او چې دا ثابت شي چې دا د قرآن او د حدیث خلاف دی،
ناغه برت کی علماو محنت کرلے کوششی کرلے او دا شیخونا دا خبرې دای په آئین کې دستور کې ورننستلی حاکمیت اعلی بدا الله رب العزتی دا پکشتی دارنګه دا پکشتی چې صدر وزیر اعظم او دغه سي په دې غټه عہده باندې کافر بن راځي داشته پکې لیکن بعضې ډېر عہدې دي سي دي چې هغې باندې قادیانان رسېدلي لیکن پاکستان ته چې کله راځي نو په زړه کې هر څه چی او په ظاهر کې به دا وایي چې او زه مسلمان یم د پیغمبر تابعدار یم نوم اخلي او په دغه نوم اغستو باندې هغه جو وخت تیری آئین نه ختم کی لیکن علماء موجود دي خپل کوشش هغه په اسمبلی کې هم او بهر هم پارلیمنت کې هم او بهر هم لګیا دي کوي چې غیر شرعي قانون هغه دی رانشي اتاتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتلل کوي نارینو ته د عالمنا وتذرون ما خلق لكم الله رب العزت چې کوم خبره کوي سړی پوه کوي په داسې انداز باندې چې خبره صفا خبره نه کوي اشاراتو کی کوي وسخو سنور نوري لګیا دي بے شرمیان دي نو الله رب العزت وی اتاتون الرجال آیات سورات لل کوي ناری نوتا من العالمین د عالمنا وتذرون ما خلقکم ربکم من ازواجکم او پرېږدئ تاسو هغه چې پیدا کړلی ستاسو د پاره ستاسو رب من ازواجکم ستاسو د بیبیانو نه څنګه ښکلی تعبیر یې کړلی وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم خپلې بیبیانې الله ستاسو د پاره پیدا کړلی نو هغه پرېږدئ او تاسو بل طرف ته ځئ بل ځکې کم ځای چې تذکره راځي د لوط علیه السلام او د هغه د قوم نو په ښکلي چې د کنزلو خبرې پکې رانشي بد خبره پکې رانشي بد لفظ پکې رانشي داسې انداز باندې کړلی اتاتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتلل کوئ نارینو ته د عالمنا وتذرون ما خلق لكم کونکي ای د حد نه تجاوز کوي تاسو قالو نو دی خلقو وتوي لئن لم تنتهي یا لوطو کچری تمن نشوي ای لوطا د دې خبرنا اتج د مخ کی چې کوم وې د دې خبر نه تمن نشوي لتكونن من المخرجين نو خامخا شیبتو د وستلو شونا تا به موږ د خپل کلی نه وباسو دغسې چې بهر نه یو سړی راغلی آباد شوی نو هر سړی په هغه باندې چړ راځي لوط علیه السلام تم وایي ته قلاریږې نه د دې کلي نه به دې وباسو قالا نو لوط علیه السلام ورته وایي انی لعملکم من القالین یقینا زه خامخا ستاسو د عمل لره بد ګڼونکو نه یم ستاسو د عمل زه بد ګڼم قالین قلا یقلی وی رب نجنی و اهلی مما یعملون اے زما ربا نجات را کی مالا و زما اهل لرا مما سن چې داخله کم عمل کوي داخله چې کم بد عملی کوي یا الله د دینه ما موساتی او زما اهل تی موساتی دارنګه داخله لګیا دي زمون خلاف کی سکی نو یا الله د دې لاس وړي واده پات کېدونکو نه لوط علیہ السلام بیبی وا هغه په زړه کې کافر وا د دغه خلکو ملګری نه وا
بعضې خلک لګیا دي خبرې کوي خلکو ملګري نه وه خو صرف کافر وه او عذاب چې راشي نو کافر بیا نه پرېږدي ښه فنجیناه واهله نو موږ نجات ورکړو هغه له او د هغه اهل لره اولاد یې و بچي و هغه بچي بچ شو ټول بچ شو الا عجوزن مگر بوډۍ ویه وه فی الغابرین په پاتې کېدونکو کې وروستو پاتې کېدونکو کې هغه وه بعضې وایي روانه وه پسې شاته په دې کې یوه ګیټۍ راغله او ګیټۍ به ولګېده په ځای باندې یې سړه کړه ثم دمرنا الاخرین بیا مې هلاک کړو هغې نورو لره نور چې څومره دي هغه مې هلاک کړه دې مې ترې وویسته وروستوني چې څومره خلک دي هغه ټول مې تباه کړه وامطرنا علیهم مطرا او باران وکړو موږ په هغې باندې باران ناشنا ناشنا بارانو د کاڼو بارانو دومره غټ کاڼي نه اوس چې کومه ګلۍ کېږي دومره غټ کاڼي نه واړه واړه کاڼي بعضې وایي قرت کاڼي هغه کاڼي چې هغه په اور کې پخ شوي فساء مطر المنذرین خلقونه ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا ستا رب خامخا هغه دی غالب رحم کوونکی ورپسې واقعه د شعیب علیه السلام د قوم ده او نو دا صورت پرونو مو ویلي دا صورت ختمو انشاءالله بیا به بس کو بیا به انشاءالله روجې نه وروسته وایو کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړی د لوط علیه السلام قوم د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون کله چې وی دي تا د دې خیرخوا لوط علیه السلام آیا تاسو تقوا ول نه اختیاروئ انی لکم رسول امین یقینا زستاو زپار رسول امانتدار فاتقوا الله نه د الله نه ویریږئ واطیعون او زما تابعداري کوئ وما اسألکم علیه من اجر او نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه بدله ان اجریه الا علی رب العالمین نه د بدله زما مگر په الله باندې د چې رب دې د ټول عالم اتاتون الذکرانا آیا راتلل کوئ تاسو نارینهو ته من العالمین د عالمنا وتذرون ما خلق لكم ربكم او پرېږدئ تاسو هغه چې پیدا کړلي ستاسو دپاره ستاسو رب من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بل انتم قوم عادون بلکې یی تاسو قوم د حد نه تجاوز کوونکي تو دې خلکو ورته وې کچرې من نشوې ته ای لوطه لتکونن من المخرجین نو خامخا شیبتو د ویستلو شونا قال انی لعملکم من القالین نو لوط علیہ السلام وتوی یقینا زو خامخا رب نجنی و اهلی وی الله مال نجات راکی او زما اهل لرا مما یعملون دا اصل چې داخله کم عمل کوي فنجیناه و اهله نو موږ نجات ورکا غلو دا اهل لرا ټول لرا الا عجوزا فی الغابرین مگر یا هغه بوډۍ وه یوه بوډۍ وه د پاتې کېدونکو نه په پاتې کېدونکو کې ثم دمرنا الاخرین بیا هلاک کړه موږ نورو لره وامطرنا علیهم مطرا نو باران وکړو موږ په هغې باندې باران ناشنا فساء مطر المنذرین نو ډېر بد شو باران د یرولو شو ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا نښه ده وما كان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دې خلقونه ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا رب ستا خامخا هغه دې غالب رحم کوونکی الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر رب العالمین نحن وقنا عذابك